بسم الله الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة الى آخر الآیه. واقیموا الصلاة المنځ قایموئ، وآتوا الزکاة زکات ادا کوئ، وما تقدموا لانفسکم من خیر، او څه چې تاسو د خپل ځانونو د پاره مخکې خیر ولژئ، تجدوه عند الله، بیا باغات سے الله سره مومئ. ان الله بما تعملون بصیر، بشک الله چې تاسو کوم اعمال کوئ هغه کتون کدا. وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، او وی دو خلکو چې جنت ته نه داخليږي مگر خو چې کوم سړی يهودي دا یا نصاری دا، یعنی یا يهودي دا یا نصاری دا، او دا بدرومي بل څوک نشي داخله دا. تلک امانیهم، دا د دې صرف د زړه خواهشات دي، خبرې دي. قل اے محمد صلی الله علیه وسلم ته فرمایا، هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، چې دلیل وروړی څه تاسو په دې خبره مونږ ته تاسو رښتون کی وای. بلا کله داسې نشي کېدلا. من اسلم، او هرگز من اسلم وجهه لله، چې کوم یو سړی خپل مخ خپل چهره د الله ته بدورای طرف ته وړوله، او هو محسن، او دا نیکوکار و، فله اجره عند ربه، او د دې پر ابو بیا خپل رب سره اجرونه وي. ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون، او نه په دغه خلکو باندې ته خوف یا نه په څه په دایمنته غم. پرمو دا خبره کړې و چې يهوديونو سراسرا مسلمانانو ته دا حکم و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بو داسې سوالونه چې هغه بجادي هغه بنه کوي. قران دا خبره وکړه. بیا الله پاک مسلمانانو ته په دې باندې تنبیه وکړه چې تاسو داسې ما جوړیږئ چې څنګه پیله خلق جوړو، لکه څنګه چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام نه د هغه فضل سوالات په کول، داسې تاسو ما کوي کني کفر تبو تاسو اوړئ. دویمه خبره مو دا کړې و چې يهوديونو او کفار او مشرکین مکه منافقینو دا غشتل چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین یا دغه وخت مسلمانون دا ایمان نه وړي کفر ته بیا روشي، او دا زړه کې د حسد وایو. نو الله پاک دغه حسد خبره وکړه، نو دا ټول خبره وشولې، او به اخري کې دا حکم وشوال چې فعفو وصفه، چې د تاسو ته هاي هغه تاسو معاف کړئ، تاسو په هغه باندې صبر وکړئ، درگذر کړئ. الله یو وخت مقرر کړی دا، هغه وروشي بیا دا يهوديون چې دا به تاسو مقابله نشي کولای، دا کافرون چې دا مشرکین مکه چې دا به تاسو مقابله نشي کولای. فلحال تاسو صبر کوئ، مفکون کوئ. نن مسلمانانو ته پیلا د مفکونه او د درگذرۍ حکم وو. مخکې الله پاک نن آیات کې خبره دادو چې واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، چې المنځ قایموي زکات ادا کوي. المنځ قایمول دي 5 وخت المنځ دا په هر سړی منته دا، نر سړی د پر اذان کیږي. دا اذان چې دا د نر سړی د پر دا چې کله اذان وشي به دې مقصد دا چې با سوچ دی جامع ټیم دا د تل منځ ټیم دا اوستا لوټ شباز جامع ته زوم رسو. دا زنانو د پر نه دا، دا د جماعت ته پر دا، د زنانو خو جنات وینا جماعت وینا، نو دا نر سړی د پر دا. خو لیکن نن بدبختی دا جوړه دو چې کور کې زنانا چې دی هغه لږ ډېری ماشالله دیندار دي، خو د نرینه معاشره چې دو په معاشره کې هغه جماعت نه خبر نه دي. دا نه د چې مسکین المسکی خو په ګورو کې حالانکه دا اذان چې دا د نر سړي د پر دا چې توس جماعت ته ځون ورسوه. نو المسکی مول دی 15 وخت او دا بوکای دا لازمی ته دا داسې دوله کوي چې خپل سوال پیپر کې وی چې لازمی ہے. نو المنز دا لازم ده، دا داسې څه غپ نه ده چې بس کړل دی وکړو کله دی نه وکړو. ها دا چې انسان کمزور ده، کمای کو تهایب په کرسی، خو لیکن دا بو کوشش کوي. کله اسلام ته دا حکم نه کوي چې تل موس قائم کا. اسلام د تقزین ماد کوي وسړی ادي ابا پکور کې پروتوي بیمارون وي، ادي غو خیال ولا څوک نه وي، هغه ته تکلیف وي،
بیا کله اسلام دا نه چې اوس ته لوټ شه جامې کوه او ادې به خدمت ته چې دا غا پرېږده ها که بل څوپي بل خیال ولی بیا جامې ته لوټ شه کني بیا پیله غزو کې تقاضا چې کله د ادې برسي او د حکم ورسي بیا جامې لمس پرېږده پیله د ادې به خدمت کوه او موږ جامه ته شي ته پرېږدو موږ جامه دې ته پرېږدو چې دا موبایل کې دا میسج وکسا دا ویډیو وکسا دې سره مایلس وکا دې سره خبرې وکا دا وکا دا وکا ګوره المنځمنه ډېر اجر ده چې کله یو سړی او داس وکي کور کې جماعت طرف تر روان شي نو ایوي قدم منته دي ایوا ګناه چې دو دا ختميږي ایوا نیکی چې دو دا دي لیکل کیږي او ایوا درجه چې دو دا دي بڑوي شي بیا جماعت کې جامع سره المنځ کی کور کې چې دا یول منځ کی هغه سو به ته ملوي خو چې جامع سره د المنځ کی هغه ته بیا 27 نیکه ملوي نو ډیر اجرونه دي په کایو سره کور کې المنځ کې به باغی ته دا اجرونه نه ملويږي المنځ به ادا شي چې کوم فرض المنځ د دې منه حکم دا غوړه به خلاص شي خو لیکن دې ته باغ اجرونه چې دي دا به نه ملوي اخلق غفلت کې پروت تا المنځ سره المنځ نه خو سره خبر نه ده صرف دې ته پروت دي چې بس ابا ادي ابا وفات شول نیونی کا وفات شول بدا سلوشتیف سیو کې جباس په سلوشتای مو بخښل په سلوشتای خو بخښن نشته خو یو خیرات ته اسلام ته موږ خو داسې لازمي ګڼو چې هر مړ چې وشي غیب سي سلوشتي دا خو چې داسې لازمي کته خیرات نه داسې لازمي ګڼي صدقه نه داسې لازمي ګڼي بیا غي اجر نه ملوي شي نو اسلام کې دا شای نشته ده نو صرف په خیراتو نه دو ته دو چې تا 15 وخت المنځ وی نیک اولاد حدیث کې درومي چې کله چې انسان مړ شي نو دغه ټول اعمال چې وی دا منقطع شي صرف درې شیونه داسې دي چې هغه د دې پره جری وي هغه کې یو صدقه جاریه د چې دا صدقه جاریه او چې ته یو داسې صدقه او چې هغه دا مړ وي خو دې سرهونی یا نیک اولاد الله پاکیر کړي چې هغه المنځ او داس کی آل ته خو نیک اولاد نه ویل منځ نه بونی خبر په خیرتو به بخشي بهرحال نو المنز لازمی ده د دې په پاته کیږي زنانا او نرینا دھوړنه الله پاک ته مشتدده پابندي کوي توفیق نصیب کی واتو زکات زکات په هر سړی منته نه ده زکات په غي سړی منته دا چې دا کله صاحب نصاب وي بیا غو پیسې منه کول تیر شي مالدار وي بیا به دا زکات ادا کوي چې څنګه المنز فرض ده داسې زکات ادا کول فرض دي او زکات مقصد دا ده چې معاشري کې غریب پوتې نشي ولیکن د نن دنیادار یا د نن سرمایه‌دار د نن مالدار هغه خپل قبضه کړي چې باز د ټول کرون او خدا بندا کرون زون سره خزونی وړي دي چې پیدا نه کې ته څه شي تکای نو مخکې په دې منته چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير چې تبو چې مخکې د زون ته څه ولا جاله غاب وي ته دې برا الله سره چې څه دی ولجه لجن څه شدا حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ان العبد اذا مات قال الناس ما خلف وقالت الملائکه ما قدم چې کله یو انسان مړ شي بیا ورستونه خلق دی صدا خبرې کوي چې څړته څه شپرې شدا مال او دولت پرې شدا فرشته دا نوراوي چې مخ کې دي څه شلجله ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل حدیث تا صحابه کرام رضوان الله علیهم مجمعین ته داوي چې ايکم وارثه ماله احب الیه من وارثه چې تاسو کې کوم هغه سړی دا چې هغه یې چې د مو میراث چې دا زغپلا پسندیده ک بجای دی د مو ورثونو ته چې پوتشي اڅه شدا کوم ورثتا نو ټول صحابه کرام ته چې رسول الله دا خو هر سړی دا غوړي چې مو دې پروي د مو ورث ته پر نه وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی چې تو ورثت داغه دا چې تو سه مخ کې زون ته ولا ځای کابر تا حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ دا اور ضرورت جاء عمر بن الخطاب انه مر ببقيل غرقت السلام عليكم يا اهل القبور اخبارنا عندنا ان نساءكم قد تزوجنا ودوركم قد سقنت واموالكم قد قسمت فاجابوا هاتف يا ابن الخطاب اخبار ما عندنا
انما قدمنا وجدناه وما انفقنا فقدرناه وما خلفنا فقد خسرنا. عمر بن الخطاب رضی الله بقیع الغرقد منته تیرې دال نو आवाज وکړ چې قبرونو ولا خلکو خبرونو وسیدونکو تاسو ته زویا چې مو سره څه خبر دی تاسو پره مو سره دا خبر ده چې تاسو نه چې دنیا کې حکومت کور ولا پته شوی وي هغه ودونه کړی دي تاسو چې کوم کورونه جوړ کړي وغه کورونه کې نن هغه بود خلک پکې وسی او تاسو چې کوم ملونه وغه د خلکو مانس کې تقسیم شول فاجابوا هاتف یغیبنا आवाज روغله وی چې ابن الخطاب اې د خطاب بچیا اخبارنا ما عندنا مرسرا د ته پر دا خبر ده چې موږ چې څمخ کې لجلیو هغه مستنن سلام الاودو او څه چې موږ خرج کړیو دغه فائدہ نن موږ تر رسیدلې دي او څه چې موږ نه چرته پوتې دی هغه د موږ د پر خسارات نو انسان نه پر دادو چې مخ کې لوټ شي مخ کې چاولږي نن خلک د پیسې د پر هغه اسلام احکامات چې دی هغه پرېږدي حالانکه د دې پیسې هیڅ حیثیت نشته د انسان په مقابل کې او ډیر خلک خو د پیسو د پر تعلقات خرابوي د پیسې د پر خو انسان سره تعلقات خرابول دا فضول خبر ده انسان ډیر قیمتي ده د پیسې نه او چې وسړی ته پاتې چې د سړا مو سره زیاتا کوي بیا د مفکی حدیث کې درومي چې الله پاک دیتا یو شوشتا جنت کې محل جوړ کی چې د ته پاته د دنیا کې چې مو سره ظلم روانده خو بیا مې معاف کړ بهرحال نو الله پاک چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصیر څه چې تاسو مخکې ولا جل هغه به تاسو مومه خیر نو الله پاک دې تاسو اعمال کتون کده وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا ونصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين دا وبله د يهوديونو مسله وا چې يهود دا وی چې صرف يهوديون چې دي دا به جنت ته ځي او عیسایون چې دي نصارا هغه به دا وی چې صرف نصارا چې دي هغه به جنت ته ځي یا چې کله مسلمانانو يهوديون او عیسایون د دې په مقابله کې مسلمانانو راغلل د دواړو مسلمانانو ته کټ شول وی مسلمانانو ته چې جنت خو صرف د يهوديونو او د عیسایونو د پره ده حالانکه دا د غلطه خبره وا د جنت یا د نجات در مدار چې دا بودای قوم پرستی منته کوال چې یو قوم پرست يهودي چې وي یو خندنی او نسبی يهودي یا نصرای چې وي عیسائی چې وي دا به جنت ته بل څوک نه شي حالانکه جنت ته پر چې الله پاک مدار یې شدا هغه قومیت نه ده هغه ایمان ده هغه عقیده ده هغه عملی کردار ده چې ته عمل وکې هغه منی جنت ده په کوم پرستی نه ده او اسلام کې خو کوم پرستی شته نه اسلام خو د کوم پرستی نفي کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې عربی ته په جمیع څه فوقیت اصل نه ده تور ته پسپین څه فوقیت اصل نه ده بلکې ټول ورونه ها دې منی بدايه اعتراض کې دلته چې یو کلمې مسلمانون چې دي که سوچ وکړي نو دا خو یو کوم کتل شي بدای د نور غیر کفار چې دي د ته بعد نظر سره ویل کسی دا خدای کې هم کوم پرستی ده اسلام ها د کوم پرستی تر سر کې نه دا خبره غلطه ده چې څومره کومونه دي باطل کومونه دي هغه سره کا جنگ ده په دی وجه جنگ نه ده چې انسانيت موږ هغه سره جنگیږو هغه د پر خو عقلیت دي ایم دا دستور دا قانون دا هغه مطابقه ست اقلیت دي هغه نن هدي پاکستان کې هغه د پر اساد او ازادي هغه سره بدل د یمش بدلی دو یا د مش اسلام کوم پرستین وتی دي اپ دی وجه وتی دي چې غي دا اسلام فلو کړه نه کاغه نه کافر مسلمان شول به مرور ده به تو ورور ده به هر مسلمان ورور ده بهرحال نو کوم پرسته منته نو نسب منته نو بلکې الله پاک جنت چې شدا هغه اعمال منته شدا تلک امانیهم قران دې رد وکړل چې دا صرف د دې زړه خواهشات دي کل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین په دې منی ته محمد صلی الله علیه وسلم تو فرمایا چې د چې يهوديون په جنت کې دي عیسایون په جنت کې دي په دې د څه دلیل وروړي کله رښتون کوي هیڅ
نو بلا بلکې من اسلم وجهه لله و محسن فلو اجر عند ربي چې کوم سړی الله فرمانبرداریو کی الله طرف تخپل مخ ټیټ کی الله طرف تخپل مخ وړوي او هو محسن او دا نیک هوی نیکی کوي فله اجره عند ربي بیا دې پر الله سره اجر دا ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون او نه په دې باندې څه خوف وي او نه ودا غم کی یعنی الله تابعداري الله فرمانبرداري الله اطاعت گزاري د الله احکام منل او د الله په حکم سره خپل سر دا ټیټول نو دا خبرې چې وی او دا نیک هوي قرآن چې ته خبره کړي یا ایها الذین آمنو وعملوا الصالحات چې یو دی ایمان وروړي بل لا نیک عمل کوي دلته نه دا وی چې دی الله تابعداري کوي الله دی الله رسول مني او سره فله محسن او هو محسن فله اجر دا محسن وي دغه محسن بری کې تفسیرونه لیکلي چې دی مطلب دا ده چې دا چې کوم یو عمل کوي کومه وچار کوي دا دی الله رضا دی پر کوي بل دا چې اخلاص سره د سنت مطابق په دې منته اعمال کوي بیا به دا کامیاب وي الله پاک د په دوه خبرو عمل کوي توفیق نصیب کړي واخر